الرحیم. هلکانو امید لرم چې ښه باست دی. راځو خپل اټومیټا کې 9 نمبر لیکچر باندې خبره کوو. ګورئ منګه په تیر لیکچر کې ریګولر ایکسپریشن تیار مونږ سره و، هغې نه مونږ لانګویج جنریټ کړي، یعنې هغه سټرنګ چې کوم مطلب دی ریګولر ایکسپریشن نه لاسته راځي. اوس د ریګولر ایکسپریشن ګورئ مونږ مخکې خبره وکوله چې یو لانګویج مونږ ډیفاین کوو په اټومیټا کې، هغه مونږ سره ډسکرپټیو ډیفینیشن کېدلی شي لانګویج، یا د ډسکرپټیو ډیفینیشن میتود په تلو باندې مونږ لانګویج ډیفاین کولی شو، ریکرسیو ډیفینیشن په تلو باندې مونږ لانګویج ډیفاین کولی شو. اوس دریمه طریقه مونږ وایو کنه چې همدا ریګولر ایکسپریشن دی. ریګولر ایکسپریشن مونږ سره نظر هغې دواړو ته شارټ دی. که لانګویج مونږ سره فاینایټ وي، که انفاینایټ وي، که سنګل لیټر وي، نو مونږ کولی شو چې دې ته په اسانۍ سره ریګولر ایکسپریشن ډیزاین کړو. بیا دغه ریګولر ایکسپریشن نه مونږ کولی شو چې مشینز جنریټ کړو، مطلب د هغې دپاره فاینایټ اټومیټا ډیزاین کو، اے اف اے، ډي اف اے، اپسلان ان اف اے. مطلب مونږ دې نه مخکې چې مشینز باندې خبرې کوو، نو د یعنې مطلب مې د ریګولر ایکسپریشن نه وروسته چې مشینز باندې مونږ خبرې کوو، نو بیا هلته مونږ دې نه ګټه اخلو. نو خبره دې پورې کومه چې ریګولر ایکسپریشن دلته صرف زمونږ په دې لیکچرو کې مطلب دا دی چې هاو ټو رایټ ریګولر ایکسپریشن فار ا سپیسیفیک لانګویج. مطلب موږ نه چې یو لانګویج غوښتنه شوې وي، یو مشخص لانګویج، د هغې دپاره به موږ ریګولر ایکسپریشن څنګه لیکو. راځو ما تاسو ته یو څه اګزامپلز درکړي دي، دې کې دې دپاره موږ څنګه کولی شو چې ریګولر ایکسپریشن ډیزاین کو. ګورئ where give regular expression for the following language over sigma a comma b. موږ سره مطلب input alphabet به regular expression کې وي، او هغې نه بعد چې دی موږ سره به condition available وي، نو موږ به regular expression د دې لپاره ډیزاین کوو. اول condition دی موږ سره start with a b. موږ سره یو من خو اصل کې دوه الفابet اخیستي دي، یو A دی یو B دی، خو دا موږ په یو کنسیډر کوو ځکه د دې په منځ کې چې کوم دی هیڅ کوم سمبول نه دی یوز شوی. سو یعنی مطلب مې د سمبول نه اپریټر دی، نه پکې پلس شته، یعنی موږ چې کوم اپریټر په ریګولر ایکسپریشن کې استعمالوو هغې نه یو هم نشته. نو اوس موږ دلته څه وایو هلکانو؟ موږ وایو چې یاره مطلب د دې حالت دپاره به موږ ریګولر ایکسپریشن څنګه جنریټ کوو، یعنی مطلب داسې ریګولر ایکسپریشن لیکو چې هغې نه موږ هر وخت لینت جنریټ کول غواړو، یا د هغې نه موږ په یو لانګویج کې لینت راوباسو یا لینت لیکو، نو هغې باید سټارټ کې A او B وي. راځو ریګولر ایکسپریشن ورته لیکو. رایټ کلیک فایل. د دې دپاره چې موږ ریګولر ایکسپریشن لیکو هلکانو، ډېره سمپل ریګولر ایکسپریشن موږ لیکو آر ریګولر ایکسپریشن. ریګولر ایکسپریشن لیکلو دپاره چې دی موږ لیکو چې سټارټ یې په A B باندې وي، نو ما دلته ولیکه A B، مطلب دې نه وروسته هر څه راتلی شي، بریکټ سټارټ A پلس B بریکټ بند هول سټیریک. نو ګوره اوس که زه د دې نه هر یو سټرنګ راوباسمه، هغه به ما سره په A B باندې سټارټ وي. لیټ سپوز یو څو سټرنګ موږ ترې راوباسو، لانګویج دی ما سره، دویم چې مطلب دا ما زیرو کړه، ځکه دا خو موږ سره زیرو نه سټارټ اخلي، په دې خو مې تاسو ته خبرې کړي دي، ما نه پې اوس ښه پوهېږئ چې د کلین سټار کلوژر نه څه مطلب دی. چې زه کله دا زیرو کړمه نو څه شی به جنریټ شي؟ A B، دا زیرو شو هېڅ هم راوانهسته، سټارټ کې A B شو، دا مې 1 کو، مطلب چوایس خبره دی، پلس اپریټر دی، یا به دا راخلي یا به دا، نو دلته ما سره شو A B، دې نه مې یو A راواخیست، یعنې مطلب چې هر یو سټرنګ ته د دې نه راخلې، نو په سټارټ کې خو یې آلریډي A B دی، نو مطلب سټارټ کې چې موږ وایو چې A B راځي، نو د دې دپاره موږ څنګه ریګولر ایکسپریشن لیکو؟ په دې ترتیب سره.
دویم کنډیشن دی لکانو موږ سره start with BAA. دې سخته خبره پکې نه ده. start with BA دلته صرف ولیکي BA د دې په ځای باندې ولیکي دا نور هم دا دی. مطلب په سٹارټ کې به موږ یعنی سٹارټ خبره چې څومره زه درته وایم سٹارټ کې ډبل A غواړم یو A غواړم 0 غواړم 1 غواړم مطلب هر څه چې غواړم دا د سٹارټ کنسپټ. اینډ کې غواړم مطلب هم دا دې ځینې واخلې دلته یې ولیکئ. دریمه خبره ده موږ سره هلکانو end with ABB. اوس ګوره دویم چې end په ABB باندې وي یعنی مطلب دا دی چې په سٹارټ کې هر څه وي. زمونږ دې سره کار نشته خو په اینډ کې دا پکار دی. نو چې په اینډ کې دا وي نو ما بریکټ سٹارټ کوم لکه A پلس B هول سټیریک او په اخره کې ABB. نو اوس که د دې ریګولر ایکسپریشن نه موږ هر یو سټرنګ جنریټ کوو نو هغې په اینډ کې به موږ سره دا وي. اوس ګورئ دا 0 کوي نو موږ سره ABB پاتې شو. دا 1 کوي دې ځنه ماشین A ریډ کو دې ځنه مطلب موږ ABB واخیستو نو بیا هم په اینډ کې ABB راغی. یعنی هر رقم حالت چې ته دې ته ورکې هر توان چې تاسو دې ته ورکوئ موږ سره به بیا هم څه شی په اینډ کې ریډ کېږي سټرنګ به موږ سره ABB وي. راځو څلورم نمبر کنډیشن ته. څلورم نمبر کې موږ وایو چې contain a substring AAB. کنټینټ مطلب دا دی چې په سٹارټ کې هر څه وي زمونږ ورسره کار نشته چې په اینډ کې هر څه وي زمونږ ورسره کار نشته خو باید دغه سټرنګ پکې اویلیبل وي. یعنی دا کنټینټ مطلب دا دی لکانو چې دا پکې شامل وي. یعنی مطلب دا دی چې که سٹارټ کې دا سټرنګ راځي که په میډل کې دا سټرنګ راځي او که په اینډ کې دا سټرنګ راځي یعنی AAB پروا نه لري خو باید هر یو سټرنګ چې ته لیکي باید په هغې کې دا موجود وي. ریګولر ایکسپریشن ورته لیکو څنګه یې لیکو بس داسې سمپل به ولیکئ A سټیریک. اوس دلته یو کس ته دا سوال پیدا کېږي چې ته استاد دا AB د کوم ځای نه لیکې ګورې تاسو سره انپوټ الفابیټ دلته اویلیبل دی هلکانو. دغه انپوټ الفابیټ په کتو سره موږ لیکو موږ دلته 0 1 نه لیکو بل څه ځکه نه لیکو چې موږ سره input alphabet څه شی دی A, B کنډیشن اویلیبل دی. نور ریګولر ایکسپریشن چې موږ لیکو د هغې بیسیک رولز باندې موږ پوهیږو چې بیسیک رولز کې به څه شی وي اپریټرو باندې موږ پوهیږو. نو دلته مې ولیکه A سټیریک بیا مې ورته ولیکه AAB لکه دا راکړم او بیا ورته زه لیکم چې B سټیریک. اوس دې نه چې هر یو سټرنګ تاسو جنریټ کوئ په هغې کې به AAB اویلیبل وي. اوس وګورئ ما دا 0 کو دا مې پرېښوده دا مې 0 کو پرې مې ښوده تنه AAB پاتې شو. دا 1 کوي دا 0 کوي هېڅ مشکل نشته. نو ګوره A جنریټ شو او AAB خو هر څه شته. یعنې دې ریګولر ایکسپریشن نه چې اوس هر څه موږ راوباسو د هر څه نه زما مطلب سټرنګ دی. نو ما سره AAB فرض که دا ما 0 که دا مې 1 که AAB ګوره په سټارټ کې ما سره راغی. یعنی مطلب مې دا دی چې هر ځای کې تاسو غواړئ چې دې نه ریګولر ایکسپریشن راوباسئ نو په هغې کې به AAB شامل وي. دا یې ریګولر ایکسپریشن شو. بل دی موږ سره سټارټ ان اینډ وت A مطلب په سټارټ کې دې هم A وي په اینډ کې دې هم A وي. یعنی هر یو سټرنګ چې موږ ریګولر ایکسپریشن داسې ډیزاین کړي چې هغې نه هر سټرنګ جنریټ کوو خامخا دې باید په سټارټ او اینډ کې A وي. اکثره خلک اکثره وخت کې تاسو داسې کوئ A دلته هم لیکئ بریکټ سټارټ کوئ بیا لیکئ A پلس B د دې دپاره ریګولر ایکسپریشن لیکو بریکټ بند بیا دلته موږ لیکو چې هول سټیریک او بیا دلته لیکو A. دا ریګولر ایکسپریشن چې دی د دې دپاره صحیح نه دی. ګوره دا داسې ریګولر ایکسپریشن دی چې سټارټ او اینډ په سیم لیټر باندې چې موږ ووایو بیا دا صحیح دی. سټارټ او اینډ په سیم لیټر چې موږ ووایو بیا دا ریګولر ایکسپریشن صحیح دی. د دې حالت دپاره ولې صحیح نه دی. اوس که زه دا 0 کوم موږ وایو چې سټارټ ان اینډ وت A نو ما سره یو A دې نه جنریټ کېږي. یعنې دغه یو A که زما په کار وي
بیا د دې لپاره نه دی راکا نو موږ ګوره وویلې چې د یو ریګولر د یو لنګویج لپاره موږ د یو نه زیات ریګولر ایکسپریشن ډیزاین کولی شو. بالکل یې در سره منم چې ډیزاین کولی شو. خو خبره په دې کې دی چې تاسو به کوشش دا کوئ چې اول تاسو په دې سټرینګ کې یعنې د دې ریګولر ایکسپریشن نه چې تاسو سټرینګ راوباسئ، دلته بس تاسو فوکس په دې باندې ډیر وي چې تاسو باید تر ټولو مینیمم عدد اول پکې را پیدا کړئ. زیات نه زیات خو پکې پیدا کیږي. اوس زه دلته تاسو وایم چې ما سره سټارټ او اینډ په ای وي، خپله زه وایم یو ای چې دی ما سره خو مطلب چې هره خوا یې اړی راړی مطلب ای دی، سټارټ کې هم ای دی اینډ کې هم ای دی، سنګل ای دی لیکمه. نو اوس په دې کې ماته دا سنګل ای تاسو نشئ پروف کولی. یعنې که چېرته زه دا زیرو کړم نو دا پورشن لاړو لیمډا مې روانه سله یو ای دلته دی یو ای دلته دی، نو یو ای نه ثبوت کېږي. نو دا موږ سره د دې کنډیشن دپاره ریګولر ایکسپریشن نه دی. که چېرته زه دلته راشم پلس ساین واچوم پلس، نو بیا صحیح دی. پلس مطلب دلته د چوایس خبره شوه. دا پورشن زه چور پرېږدم صرف دا ریډ کوم، ګوره یو ای شوه. نو دې نه بعد که هر څه جنریټ کېږي نو مطلب د هغې به سټارټ کې هم ای وي اینډ کې به پوه شوئ مطلب باندې. نو دا یې ریګولر ایکسپریشن دی. راځو هلکانو شپږم نمبر ته. all string containing exactly one a. مطلب هر یو سټرینګ چې تاسو جنریټ کوئ زمونږ کار پکې نشته، خو یو خبرې ته ستاسو فکر وي کنډیشن بیس به تاسو ریګولر ایکسپریشن جنریټ کوئ. نو په دې کې اوس صداقت خبره دا شوه چې all string containing exactly one a یعنی یو a باید پکې خامخا وي. څه مطلب؟ دویم چې مطلب a سټیریک a چې څونه ځلې راځي زما ورسره کار نشته، خو لیکن دا خو انپوټ الفابیټ دی. نه ما دلته ولیکه چې all string containing exactly one a یو a باید پکې یو ځلې راشي، که b څونه ځلې راځي مشکل نشته. ما دلته ولیکه b سټیریک a b سټیریک، یعنی دا b کېدای شي په اینډ کې وي په سر کې وي. نو په دې کې چې تاسو هر سټرینګ دی نه جنریټ کوئ a به یو نه زیاتېږي نه، ای به یو نه زیاتېږي. ګورئ دا خو مطلب زیرو شو، دام زیرو شو، دام زیرو شو، صرف یو ای موږ سره جنریټ شو. دا د فار ایگزامپل لس کو، لس بی شو، بی کاما بی 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 بیا هم یو ای، یعنی ای به موږ سره د یو ځل نه زیاتېږي نه. ګورئ ریګولر ایکسپریشن موږ څنګه لیکو، د همغې اپریټرو مطابق به ریګولر ایکسپریشن ډیزاین کوو، بل اپریټر زه نه استعمالومه. نن مې خوب ډېر راځي چې دا ولې. خیر نو په دې کې ګورئ هلکانو ریګولر ایکسپریشن صرف موږ مقصد دا دی چې موږ سره ریګولر ایکسپریشن څنګه ډیزاین کوو. د ریګولر ایکسپریشن د ډیزاین کولو لپاره باید موږ څه وکړو، نو هغه خبره دا دی هلکانو چې موږ سره باید انپوټ الفابیټ وي، کنډیشن وي، او اپریټر یې موږ لرو چې پلس اپریټر دی، کلین سټار کلوجر دی. د دې بیس موږ ریګولر ایکسپریشن ډیزاین کوو. بل راځو خبره کوو په څه شي باندې exactly 3. لکه مطلب دا پورشن او دې خوا پورشن یو معنا لري. exactly 3 یعنی مطلب دا موږ سره یو سټرینګ دی w چې د دې لینث 3 باید وي. یعنی مطلب هر یو سټرینګ چې تاسو جنریټ کوئ دا که موږ ریډ کوو داسې ریډ کوو، هغه باید موږ سره موږ د هر څه لیکلی شو، a لیکلی شو، b لیکلی شو، w په ځای باندې l لیکلی شو، s لیکلی شو، دا مهمه نه دی هلکانو. مطلب یو سټرینګ موږ راخیستی دی چې د هغې لینث باید exactly 3 وي. نو موږ وایو چې داسې ریګولر ایکسپریشن تاسو لیکئ چې هغې نه موږ هر یو سټرینګ جنریټ کوو، هغه سټرینګ باید exactly 3 وي. exactly 3 نه مطلب څه دی؟ exactly 3 نه مطلب دا دی اسماعیل چې موږ باید لینث زموږ باید نه د دریو نه کم وي نه د دریو نه زیات وي، باید پوره 3 وي. دې ته exactly 3 ویلی شو. نو د دې لپاره موږ ریګولر ایکسپریشن څنګه لیکو؟ exactly 3 دپاره چې موږ ریګولر ایکسپریشن لیکو، دا به زه دې ځای نه وران کړم. exactly 3 دپاره چې زه ریګولر ایکسپریشن لیکم ډېر سمپل، یعنې لینث یې موږ سره باید 3 وي. پوینټر ته راغلم، پین مې راواخیستو، بریکټ مې سټارټ کو مې لیکو a پلس b بریکټ بند.
هول سټیریک سوري هول سټیریک پکې نشته ځکه ایگزیکټلی 3 دی بیا مې بریکټ سٹارټ کو a پلس b بریکٹ بند بریکٹ سٹارټ a پلس b یعنی مطلب په درې قوسونو کې ما ولیکه a پلس b نو اوس دینه چې زه هر یو سټرینګ جنریټ کوم هغه به ما سره څه شی وي د هغې لینت به ما سره ایگزیکټلی 3 وي نه به د دریو نه زیات وي نه به د دریو نه کم وي بس پوره درې به وي د ثبوت لپاره موږ اوس د دې ریګولر ایکسپریشن نه لکانو څه شی جنریټ کوو سټرینګ جنریټ کوو دا یو سټرینګ راواخله دې سره مو وضع کا دې سره مو وضع کا بیا دا سټرینګ راواخله دې سره مو وضع کا دې سره مو وضع کا همداسې دا سټرینګ راواخله نو اوس که زه دې نه سټرینګ جنریټ کوم یو به راواخلم a دا چوایس دی دلته مې b راواخیسته کاما بیا مې a راواخیسته بیا مې b راواخیسته یعنی مطلب هر یو سټرینګ چې تو باسو هغه به دریونه نه زیاتېږي بل راځو بل کنډیشن ته لکانو at least 3 منګه وی چې at least 3 مطلب د دې نه څه شی دی یعنی کم نه کم زیات نه زیات به 3 وي سوري at least 3 کم نه کم به 3 وي زیات نه زیات چې څونه وي مشکل نشته لکه ګوره دلته مې لیکلی چې length w موږ سره فرض کې یو string دی greater than or equal to 3 یعنی مطلب دریو سره لوی یا مساوي د دریونه نو مطلب درې په خپل چې دی مساوي شول نو دریونه چې څومره موږ سره زیاتیږي هم مشکل نشته یعنی دا سی ریګولر ایکسپریشن ولیکي چې د هغې لینت کم نه کم 3 وي او زیات نه زیات چې څونه مشکل نشته مطلب دا دی لکه نو at least 3 نو دا درې بریکټه خو مو لیکل کنه خوخه چې په سٹارټ کې ورته لیکي او که په اند کې یو بریکټ به بل ور سره واچوي a plus b بریکټ بند او دې ته بولی کې هول سټیر خو دلته به تاسو هول سټیریک نو اوس که چېرته زما دا درې په کار وي دا دي او که چېرته دریو نه مې زیات په کار وي نو د دې توان ما زیرو که اوس یو کس وایي چې ته څنګه دې نه ترې جنریټ کوې توان مې زیرو که ځکه دا خو دې سره کنکټینیشن ضرب حالت کې دی زیرو مې که دا پورشن مې بیخي وانهسو نو دې نه چې هر یو سټرینګ جنریټ کېږي هغه درې شو که زه د دې توان یو کمه نو اوس که زه دې نه درې جنریټ کوم نو یو به دې نه اخلم یا ای یا بي نو څلور شو که دوه یې کمه دوه ای به ترې اخلم که درې یې کم که څلور یې کم که پنځه نو مخکې نیسم پوه شوې مطلب باندې بل راځو موږ وایو چې اټموسټري نو دا درې خبرې موږ سره ډېرې مهمې دي لکانو اټموسټري مطلب دا دی چې مکسیمم موږ سره باید درې وي او دریونه باید زیات نه وي نو دریونه چې زیات نه وي کم موږ سره زیرو هم باید راشي ون هم باید راشي ټو هم باید راشي او درې هم راشي نو داسې ریګولر ایکسپریشن ولیکئ هلکانو چې دې ریګولر ایکسپریشن کې تاسو زیرو هم لاسته راوړئ ون هم لاسته راوړئ او 3 هم لاسته راوړئ بس دا ریګولر ایکسپریشن چې دی دا ستاسو دپاره اساینمنټ شو دا تاسو خپله ولیکئ ډېره سمپل دی همدې دوو ته وګورئ دې نه هم لاسته راوړی شي اوس راځو لږ ذره په 01 باندې کار کوو هماغه خبرې دي څه پکې نشته 01 کې لکانو خو چې تاسو کمپیوز نشئ سټارټ یې په دې باندې وي همدلته ولیکه 00 بریکټ سټارټ همدې سره ځکه انپوټ الفابیټ و 01 شو 0 پلس 1 بریکټ بند هول سټیریک مطلب سټارټ کې چې هر یو سټرینګ دی نه جنریټ کوئ نو سټارټ کې موږ سره څه شو 00 سټارټ کې دا وي بس صرف دا دلته ولیکئ اند کې دا وي مطلب دا راواخلئ دلته یې ولیکئ ریګولر ایکسپریشن دی چې دی نه هر څه جنریټ کېږي هغه به موږ سره څه شي په اند کې به 001 وي په سټارټ کې ځکه دې باندې خو مې مخکې درته خبرې وکولې بل راځو څلورم کنډیشن ته هلکانو څلورم کنډیشن دی موږ سره contain a substring 01 01 نه څه مطلب دی یعنی په کې دا باید شامل وي د دې نه دې خواته ولیکئ 0 سټیریک 1 سټیریک مطلب هر څه دی نه جنریټ کېږي توان د دې هماغه خبرې دی هلکانو
روان د دې 1 نه سٹارټ کې د دې 0 نه سٹارټ کې چې څومره تاسو مخ کې زین ورتلای شي نو the irregular expression they start and end with 0 start or end په 0 دلته د 0 ورې کې bracket د start 0 plus 1 bracket 1 whole steric او دلته start and end with 0 بل راځو مونږ وی چې start په ډبل 0 سره وی end په ډبل 1 دلته ډبل 0 ولیکا دلته ډبل 1 ولیکا بس خلاص نور مقه ریګولر ایکسپریشن دی خبره دی پورې کومه چې ریګولر ایکسپریشن ک 01 ز تاسو ته وایم ک a b تاسو ته وایم هغه کې ان شاء الله سم مسله نه راځي خو خبره دا دی چې مونږه باید په هغه اپریټر باندې ځان پوي کو نور به پکې سم مسله نه وي خبل د مونږ سره a1 لینث او بل د مونږ سره odd لینث a1 لینث نه څه مطلب دی a1 لینث نه مطلب دا دی چې مونږ سره باید چې کوم سټرینګ جنریټ کیږي د هغه لینث باید جفت وي odd لینث نه مطلب دا دی چې د هغه لینث باید تاپ وي مونږ دلته خبره وکوله کنه ګورئ زه اوس لیکم 01 دی کنه بریکټ سٹارټ مطلب درې بریکټو باندې تاسو ته د a1 لین دو بریکټو باندې تقسیم کړي نو ما ولیکه چې a1 لین پکار دی a plus 0 plus 1 یو بریکټ شو 0 plus 1 بل بریکټ شو هول سټیریک نو اوس دینه چې تاسو یا بیخي دا سټیریک نه دی سټیریک دی سره ملګوي سټیریک یو سره ملګوي ځکه دا فاینایټ لانګویج جنریټ کوي نو مطلب دینه چې هر یو سټرینګ تاسو راخلئ هغه موږ سره a1 لیکي سټیریک پکې نشته لکانو 0 0 0 1 1 0 1 1 بل سټرینګ ته نه جنریټ کیږي دا کوم لیمټ سټرینګ چې موږ ترا کړل د دې لینث چې د موږ سره a1 دی او کچې ته تاسو ته چې اډ لینث ولري نو بس بریکټ به سٹارټ کی یو 0 plus 1 is دې ته هم سټیریک نه ورکوي او دینه بعد ایگزیکټلی 3 0 ولري نو هغه مې مقه تاسو ته کړی دی په کار وکوي مسله به چاته نه نو الکانو زمونږ ریګولر ایکسپریشن کې به یو کلاس بل مخلو نو بیا په کې ان شاء الله چاته څه مسله نه پیدا کیږي بیا هم ځان سره وګورئ که چاته څه مسله وه ان شاء الله سره ډسکس وکړو نو دا پاسبل سټرینګ چې ما تاسو ته راواخیستل په مختلفو حالاتو باندې ریګولر ایکسپریشن نه مې درته بیرته لینک سټرینګ جنریټ کړل سټرینګ مې درکړل هغې نه مې ریګولر ایکسپریشن جوړ کړل نو چې خپله پریکټس ونه کوئ که زه څومره م اګزامپلز کار کومه موږ کومې نتیجې ته نه رسیږو ځکه دا موږ سره هر یو څه چې موږ یادو هغه پریکټس باندې یادېږي نو تاسو چې پریکټس څومره زیات وکوئ نو همغومره ستاسو ذهن ته راځي بیا هم تاسو ځان سره وګورئ که چاته څه مسله ان شاء الله سره ډسکس کوئ